الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود شریف په جمع باندې وایي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون من أهل السماوات والأرضين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ډیرو معززو حاضرین کرامو، مشرانو، کشرانو، نن چې مونږ او تاسې د کمې هستۍ جنازه کې شامل شو، اوس قبر لمرالو. الله تعالی جل جلاله دې د دې قبر نواله تر آخرته پورې څومره منازل مراحل مخې ته را روان دي، هغه ټول دې الله جنت نشان کړي. پسماندګانو ته، احباب او خپلوانو ته الله تعالی صبر جمیل سره زموږ د ټولو ورکړي. ستاسو حضور کې مختصره غوندې حصہ د سوره حشر شریف ما تلاوت کا. د آیت کریمه نه وړاندې د محبوب صلی الله علیه و آله وسلم د صحابه کرامو د دوو ډلو ذکر شوی دی چې یو انصار صحابه دي او بل مهاجرین صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. الله جل مجده فرمائی والذین جاءوا من بعدهم، د دې انصار او مهاجرین صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نرستو چې څوک هم دنیا ته راځي، یقولون اغوی وای ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. ای زمونږ پروردګارا مونږ ته مغفرت وکړه او زمونږ هغه مؤمنان وروڼه چې زمونږ نه وړاندې دنیا نه د ایمان سرمایې سره تللي دي، هغه ټولو ته مغفرت نصیب کړي. چونکې په دې آیت کریمه کې الله جل مجده فرمائی یقولون دا صیغه د مضارع د جمع د غایب مذکر ده او زمونږ د نحوې د علماو دا قاعده ده چې کله په صیغې د مضارع باندې سین داخل شي نو بیا معنا صرف د مستقبل ورکی د را روان زمانه، او چې کله په لام داخل شي نو بیا معنا صرف د حال ورکی د موجوده زمانه. زمانه درې دی، یو ماضی ده، یو حال ده، بل مستقبل. اوس کله په صيغه د مضارع باندې سین داخل شي نو بیا معنا د مستقبل ورکی د را روان زمانه. لکه رب ذوالجلال د دویمه پاره په سر کې ارشاد فرمایي سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله رب ذوالجلال فرمایي سيقول السفهاء، څنګه چې یقول صيغه د مضارع واحد مذکر غائب ده او سین په داخل شوی دی د استخبار عن الغیب د پاره رب ذوالجلال په دې باندې سین داخل کړی دی او فرمایي چې زرد چې پر روانه زمانہ کې د دې خلکو نه بعضې بېوقوف خلک چې دي ناغوی به داسې ووایي چې دا مؤمنان مسلمانان
کوم یو څیز د بیت المقدس نه بیت الله شریف طرف ته راواړول د تحویل د قبلې ذکر دی پکې کله چې په لام داخل شي بیا معنی د حال ورکي لتمرون علیهم چې خامخا تاسو تیریږئ په هغوی باندې یعنی په موجوده زمانه کې د نحوې دا قاعده ده چې کله په صیغې د مضارع باندې سین هم داخل نی او لام هم پې داخل نی د دواړو نه خالی وي بیا به په دواړو زمانو کې کار کوي هم به په حال کې کار کوي او هم به په مستقبل کې کار کوي او په دې آیت کریمه کې چې یقولون ربنا اغفر لنا دلته نه په سین داخل دی او نه په لام داخل دی معنی دا شو چې دا په دواړو زمانو کې کار کوي چې د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نه وروسته څوک هم دنیا ته راځي خوا که هغه اوس په موجوده زمانه کې دي هغوی به هم داسې وایي او کم چې قیامته پورې راتلونکي دي په مستقبل کې هغوی به هم داسې وایي چې ربنا اغفر لنا ای زمونږ پروردګاره مونږ ته مغفرت نصیب کا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان او زمونږ هغه مؤمنان رونه چې زمونږ نه وړاندې دنیا نه د ایمان د سرمایې سره تللي دي هغوی ته مغفرت نصیب کا د قرآن عظیم الشان فلسفه دا ده چې یاره مؤمنان به د خپلو ځانونو دپاره هم د مغفرت دعاګانې غواړي او کم خلک چې دنیا نه تللي دي مؤمنان مسلمانان د هغوی دپاره به هم د مغفرت دعاګانې غواړي نه به د مغفرت دعا نه خپل ځانونه هیروي او نه به هغه مؤمنان رونه هیروي ځکه چې په دنیا کې ډیر نعمتونه شته لیکن د حضور علیه الصلاۃ والسلام د فرمان مطابق چې په بخاری شریف کې دا روایت را نقل کړی دی حضرت سیدنا عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہما د حدیث مبارک راوی دی دے مبارک فرمائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ناوریدلی دی یقولو چاغه مبارک فرمائی مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث مړی نه دی په خپل قبر کې مگر په مثال د هغه کس باندې دی چې څوک په دریاب کې غرق شي دریاب په مخه کې چپو د دریاب په مخه کړی وي اوس دا دریاب وړونکی فینتظرو دی انتظار کوي دا مړی څنګه چې انتظار دغه دریاب وړونکی کوي د څه شي څوک به لاس راکړي څوک به څادر راواچوي څوک به پړی راوغورځوي څوک به کشتۍ راولي په یو طریقه به ما د دریاب د دې چپو د غقېدو نه بچ کړي همدغه مثال حضور علیه صلات وسلام مبارک فرمایي چې دا د مړیم په قبر کې دی فینتظر دعوة پس د انتظار د دعا کوي تلحقه من ابن او امن او اخن او صدیق د انتظار د دعا کوي چې د پلار د طرف نه د مور د طرف نه د رور د طرف نه د دوست د طرف نه ما ته دعا راشي ما پسې به پلار دعا وکړي ما پسې به مور دعا وکړي ما پسې به رور دعا وکړي ما پسې به دوست دعا وکړي اوس د مذکوره ټولو خلکو نه د دعا تمه لري انتظار د دعا کوي نبی کریم علیه الصلاۃ والتسلیم فرمایي که چېرې دا پلار دعا وکړي دا مور یې وکړي رور یې وکړي دوست یې وکړي دا دعا د هغه قبر ته رسي فاذا لحقته کله چې دا د قبر ته ورسیږي د روح ته ورسیږي کان احب الیه من الدنیا وما فیها دا دعا دته د دې ټولې دنیا نه او په دنیا کې چې دا څه نعمتونه دي گویا کې دا ټول یو طرف ته کېږي دا دعا بل طرف ته کېږي او دې مړي ته اختیار ورکړي شي چې کم یو څیز زیات خوښې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کان احب الیه من الدنیا وما فیها دا ګوري صيغه د اسم تفضیل ده د دې ټولې دنیا او د دې نعمتونو په مقابله کې دا دعا ډیره زیاته محبوبه ګڼي یعنی دا د پاره ډیره فایدهمند ځکه محبوبه ګڼي دعا کې خو کمال پروت دی
دعا خو چې دی دا خو زمونږ د مؤمنانو عقیده ده چې دې کې دومره لوی اثر پروت دی چې د هغې اندازه نشته دی. تر دې پورې جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای چې لا يرد القضاء الا الدعاء. مقرر نیټه قضا چې دا په درې قسمه باندې ده. یو ته مبرم وی، دویم ته مشابه مبرم وی، دریم ته معلق وی. تفسیر مظهری کې قاضی ثناء الله پانیپتی مظهری رحمت الله علیه درې واړه اقسام بیان کړي. امام ربانی مجدد الفسانی رحمت الله علیه مکتوبات شریف کې بیان کړي. فرمای چې دا دوه قسمه قضا چې دا مشابه مبرم او معلق دا په دعا باندې بدلیږي. په مبرم باندې خو انبیاء کرام علیهم الصلوات و تسلیمات هم دنیا نه تشریف فرماش، صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم مجمعین هم لاړه، لوی لوی اولیاء لاړه، مفسرین محدثین لاړه. لیکن دا دوه قسمه چې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ته اشاره کوي چې لا يرد القضاء الا الدعاء. دا مشابه مبرم او معلق قضا هم په دعا باندې واپس کیږي، بدلیږي. لہذا الله په دعا کې ډېر لوی کمال اچولی. ګورئ حدیث شریف کې راغلی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې یاره دا عام مسلمانان مؤمنان چې دي د دویم د الله په حضور کې دومره شان دی چې محبوب علیه السلام مبارک ورته ارشاد فرمایي ان ربکم حیی کریم. یقینا ستاسو پروردگار جل جلاله چې دی دا ډیر حیاناک ذات دی، دا ډیر سخی ذات دی. او بیا ورپسې فرمایي یستحیی من عبده، د خپل بندنه ورله حیا ورځي، د خپل بندنه ولا حیا ورځي. دا حیا ولا د سنه ورځي اذا رفع یدیه الیه، چې کله دا بنده لګی شي او خپل پروردگار جل مجده ته د عاجزۍ د دعا دواړه لاسونه پورته کړي، نو دا حیا ولا سنه ورځي. د دین ولا حیا ورځي ان يردهما صفرا خائبا، چې دا لاسونه ورله خوشي پریدي، صفر ولا پرید. تاسو ګورئ په امتحان کې چې کوم لږ صفر یعنی یو نمبر هم نه اغستې نو هغه ته هلته کې یې ګول دایره چوري یې ورته صفر لیکلی وي، یعنی دا د یو نمبر هم نه دی اغستې، د پرچه خوشې لاړه. نو دا الله جل مجده په بندګانو مؤمنانو باندې ډېر مهربانه دی. دی چې کله الله ته خپل لاسونه پورته کړي الله له حیا ورځي ان يردهما صفرا خائبا، چې الله واللاسونه صفر او خوشي پرېږدي او اسم پکې وانه چي. نو چې د عام مؤمنانو مسلمانانو دا حال دی چې د هغې لاسونه الله خوشي نه پرېږدي، د خاصو بندګانو به لا کم کمال، د هغې د دعا به څه اثر وي، هغې کې به څومره لوی برکت پروت وي. معززو یو د خلکو خبرې دي، یو زمونږ د دین خبرې دي. مونږ او تاسو که وګورو د خلکو خبرې خو دا دي چې هغې وي بس دار چا خپل عمل دی که چرې کړی وي خو په کار به یې راشي نو د بل چا عمل ولا نفع او فایده نه ورکړي. حالانکه دا خبره د شریعت نه خلاف خبره ده، دا خبره د زمونږ د دین نه خلاف خبره ده. زه به تاسو ته مثال پیش کړم. الحمدلله والمنه عمر سید استاد صاحب نور الله مرقده، دا خو د چا نه پټه هستي نه وه، دا د جنازې له دومره خلک راغلي وو. ما ته حاجي شیر عالم خان صاحب وویل چې یاره دا د جنازګاه دا صحن چېرته ډک شوی نه دی او نن بره په چت هم خلک ولاړ دي او په لارو کې هم ولاړ دي. دا ولې؟ خدا کمال والا سړی و، نیک او صالح انسان و، عالم با عمل و، اخونزادګانو د نیکانو خلکو سره تعلق و، اولاد هم نیک صالح دی. الله تعالی جل جلاله دې د هغې برکات په دوی باندې کړي. دا دومره په زرګونو خلک چې راغلي وو دا د څه دپاره راغلي وو؟ دا دې له راغلي وو چې مونږ جنازې له ځو. تاسو وکاته د استاد صاحب محترم کټ چې دی مخکې پروت
هغې پسې د امام مصلی غوړېدلې ده، ورپسې خلکو صفونه جوړ کړي. استاد صاحب موږ سره د جنازې په منځ کې نه و ولاړ. مونږ چې دی په هغه 4 تکبیره جنازه وکړه، دا د هغه عمل نه و، دا زمونږ عمل و. لیکن تاسو ته وختي هغه استاد محترم په جنازګاه کې هم دا حدیث مبارک بیان کو چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یاره څوک په مړي باندې جنازې لمونځ وکړي، الله پاک دې جنازې کوونکي ته 1 قیرات ثواب ورکوي. ګوره دا برکت متعدي دی. دا خو د دې مړي د برکته تا ته چې دا ثواب د قیرات میلاو شي. د ده د برکت دلته راغی قبر کې هغه دفن شو، ته ورسره تر اوسه ایثار شي، تا ته 1 قیرات ثواب نور درکوي. دا د هغه برکت تا ته میلاو شه، لیکن زمونږ برکت هغه ته میلاو شه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې د کوم یو مؤمن مسلمان په جنازه کې 100 کسان شامل شي او هغه پې د جنازې لمونځ وکړي، الله د دې 100 کسانو د جرګې د خاطره دغه صاحب د مرګ ته، دې میت ته که ډېر هم ګنهګار خو مسلمان دی، ده ته الله مغفرت نصیب کوي. په دویم حدیث مبارک کې 40 کسان یاد کړي. 40 کسان چې پې ودرېږي جنازې لمونځ وکړي، الله د دې 40 کسانو د وجې نه ده ته الله مغفرت نصیب کوي. په دریم حدیث مبارک کې 3 صفه یاد کړي دي. کله چې کسان کمی، امام صاحب خلکو ته آواز ورکړي صفونه 3 جوړ کړي چې په حدیث مبارک باندې عمل راشي. کله چې 3 صفه جوړ شي، اگر چې په تعداد کې کم کسان دي خو 3 صفه دي، د دې 3 صفو کسانو د خاطر الله تعالی هغه ته مغفرت نصیب کوي. غرض مې دا و دا د دې مړي عمل نه و، دا زمونږ عمل و. ګوره بیا هم پې الله بخي. ته وایې چېرې د ده عمل خپل کوو خو ډېره ښه ده چې د بل چا په عمل باندې نه بخي. حدیث شریف کې راغلی دي، مشکات شریف کې دا حدیث مبارک را نقل کړی دی. جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي په جنت کې به د یو سړي درجه اوچته شي، دی به الله ته عرض وکړي الهه تا خو زه بخلی یم، زه خو تا جنت ته راوستی یم، ته چې په ما باندې دې مهرباني کړې ده، خو د دې درجې اوچتېدو دپاره په جنت کې ما خپل عمل نه دی کړی، یا الله دا درجه دې راله په څه باندې اوچته کا؟ وی الله پاک جل جلاله ورته وفرمایي باستغفار ولدک لک من بعدک، دا تا نه دنیا کې رستو بچی پاتې شوی و، نن هغه ستا دپاره د مغفرت دعا زما په حضور کې وغوښته، چونکې ما خو ته بخلی او زه د دعا کوونکي دعا نه رد کوم، نو د هغې په ځای مې درله درجه په جنت کې اوچته کا. نو ګوره د بچي په دعا باندې د پلار درجه په جنت کې اوچتېږي. دا وله د بل کس عمل نفع و فایده ورکا. معاذ جهنی رضی الله تعالی عنہ جلیل القدر صحابی دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک. هغه راوي دی چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا یوم القیامه. چا چې قرآن ولست، د قرآن په احکام عمل هم وکړه، د مور او پلار په سرونه به نور تاجونه په سره ولی شي د قیامت په ورځ باندې. ضوءه احسن من ضوء الشمس، د دې هر تاج رڼا به د نور د رڼا نه زیاته ښایسته وي. لو كانت فیکم فی بیوت الدنیا، اگر کدا په څلورم اسمان کې د حکماو پنیز او څوک راکوز کی او هغه مطلب دا دی دنیا په یو کور کې بند کې څومره ښایسته رڼا به کوي، خو د هغې نه زیاته ښایسته رڼا به دا تاج کوي. دا اوس قرآن بچي ویلی دی، عمل پې ده کړی دی او تاجونه مور او پلار ته په سره ولی شي. بله کمال خبره دا ده چې یاره دلته کې یو مسلمان د قرآن عظیم الشان تلاوت وکړ، د قرآن په احکامو باندې عمل وکړ. زمونږ او ستاسو مور او پلار که ډېر هم ګناهګاري، لیکن د بچي د قرآن د دې لوستو د وجې نه، د قرآن د عمل د وجې نه د هغه مور او پلار ته نور تاجونه په سرېږي. چا باندې چې الله قرآن نازل کړی دی هغه پې ډېر عمل کړی دی که مونږ پې کړی دی، هغه ښه لوستو که مونږ یې ښه لولو.
چې زمونږ مور او پلار ته نور تاجونه په سریږي د آقای نامدار صلی الله علیه وسلم د مور پلار بلا کوم شانې په خبره ورسېد هغوی ته به کوم تاجونه الله تعالی په سره وي. اوس هغه خلک چې د نبي علیه السلام د والدینو په باره کې دا خبرې کوي کلا و حاشا د خپل ایمان غم دیو کې مونږ د الله بېادبونه محفوظ وسات. معزز و محترمو د حضرت علی کرم الله وجهه دا روایت بیانوم بیا بس کوم. هغه مبارک راوی دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای من قرأ القرآن فاستظهره چا چې قرآن عظیم الشان ولوست او حفظ یې یاد په ځان باندې بار که فحل حلاله وحرم حرامه د قرآن حلال حلال وګڼل د قرآن حرام حرام وګڼل یعنی د قرآن په احکام عمل هم الله رب الجلال به د قیامت په سخت ورځ باندې دې حافظ با عمل سره سم عمل وکړي. نبی کریم رؤوف الرحیم صادق او مصدوق پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمای ادخله الله الجنه الله بدا با عمل حافظ سے جنت ته داخل خود د په دې دخول باندې یوازې اکتفا نه کوي. نبی کریم علیه الصلاۃ والتسلیم فرمای پاغه جبه مبارکه چې هغې ټول عمر کې هم چېرته دروغ نه دي ویلي. محبوب علیه السلام مبارک فرمای ویشفع فی عشرة من اهل بیته د خاندان د 10 کسانو په باره کې به الله رد شفاعت هم د هغې په باره کې قبول او منظور کړي او دا 10 کسان د خاندان چې دي کلهم قد وجبت علیهم النار په تحقیق سره د دې عمل مطابق به دوی له جهنم چې دی واجب ګرځېدلی وي فرشتو به نیولي وي جهنم ته به یې روان کړي وي په دوی به د دوزخ د جهنم پرچه کټ شوي وي. یو زمونږ د پاکستان د پولیس قانون دی چې کله په چا باندې پرچه کټ شوه دی به یو ځل ضرور چې دی نو دی به جیل ته ځي بیا به د ضمانت کېږي روزي به چې پرچه کټ شوې ده هېڅوک دی د لارې نه واپس کولی نه شي. لیکن یو د الله رب الجلال قانون دی فرشتو 10 کسان د خاندان ګناهګار جهنمیان نیولي دي جهنم ته روان کړي دي. په دغه دوران کې په دغه عالم کې حافظ صاحب راوړاندې شو الهه دا خو زما د خاندان کسان دي ما خو په دنیا کې ستا قرآن زده کړی ما خو ستا قرآن یاد کړی ما ستا په قرآن عمل کړی ما ستا قرآن خلکو ته ښودلی الهه ستا د قرآن خدمت مې کړی نن زما د خاندان 10 کسان جهنم ته فرشتو روان کړي دي د دوزخ فرچه پې باندې کټ شوې ده الهه زه ستا حضور کې درخواست کوم دا 10 واړه د جهنم نه بچ که ما سره جنت ته ولیږه. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای خدایی قانون دی الله به فرشتو ته فرمای ټیک د جهنم پرچم پې کټ ده د خپل عمل مطابق دیلا دوزخ واجب ګرځېدلی دی خو چونکې د حافظ صاحب د دې شفاعت او سفارش ما ته وکړو داسې وکړي جهنم ته یې مه بوځئ لارې نه راواپس کوي ده ته یې لاس کې ورکړي چې ځان سره یې جنت ته بوځي. اوس هغوی خو د خپل عمل مطابق 10 واړه جهنمیانو په خپل عمل خو جهنم ته روانو لیکن د حافظ صاحب د برکت الله تعالی جنت ته د سره لیږي دا د عمل ولا نفع او فایده ورکړه که ولې نه که ورله. نو مونږ مؤمنان مسلمانان یو الحمدلله والمنه د نور امتونو په مقابله کې په دې امت باندې الله جل جلاله د حضور صلی الله علیه وسلم په برکت باندې ډېر مهربانه دی او دې سره د فضل معامله کوي. زمونږ او ستاسې که خپل عمل ته وګورو نو زمونږ عمل خو داسې دی چې 40 ورځې د عبادت وکړو یو نوړی د حرامو دی وخوړه 40 ورځې عبادت دی لاړو نو بس واسأل الله من فضله د الله نه د الله د فضل سوال کوئ چې خدایا زمونږ عمل هم ښایسته کړي زمونږ عقیده هم ښایسته کړي زمونږ اخلاق هم ښایسته کړي او خپل فضل هم را سره شامل حال کړي او په تیره بیا شفاعت د نبی علیه الصلاۃ والسلام زمونږ نصیب وګرځي. وما علی